چې کوم انسان جمعیت کې د دنیا د اغراضو دپاره شمولیت کوي دا سړی الله په جمعیت کې نه پرېږدي. څوک چې جمعیت ته د اغراضو دپاره راځي، د کرسۍ دپاره راځي، د سیټ دپاره راځي، د کرسۍ دپاره راځي، د مفادو دپاره راځي، الله جل شانه دا خلق په جمعیت کې نه پرېږدي. هغه خلق د جمعیت کې شمولیت کوي چې هغوی په دې غرض باندې راځي چې دا د علماو جماعت دی او د دغه اغیارو د پیروکارانو د هغوی د متبعینو نه د پیغمبر علیه السلام د وارثانو د جماعت کې شمولیت کوي او دې طرف ته را روان دي. معززو، نن الحمدلله په MC1 کې زمونږ د حاجی محمد کریم صاحب او دارنګ د مولانا جانزاده صاحب، د مولانا مفتی ایاز صاحب، د مولانا کریم الله صاحب د هغوی په دې نقل و حرکت او د هغوی په دې جد و جهد، د هغوی په دې مشقت، د هغوی په دې محنت باندې الحمدلله د خیر الله بای او د امداد الله بای سره ګڼ افراد د PTI نه اوړي او جمعیت علماء اسلام کې شرکت کوي. په جمعیت علماء اسلام کې چې موږ دا خدمت کوو نو دا په دې غرض باندې نه کوو چې دا یو سیاسي جماعت دی. جمعیت علماء اسلام کې چې موږ کار کوو په دې غرض باندې نه کوو چې یاره د دنیا مفاد به ما ته حاصلېږي، د دنیا اغراض به ما ته حاصلېږي. چې کوم انسان جمعیت کې د دنیا د اغراضو دپاره شمولیت کوي دا سړی الله په جمعیت کې نه پرېږدي. ځکه چې په دې جمعیت کې مفتی محمود رحمه الله، په دې جمعیت کې زما استاذ محترم حضرت مولانا مفتی عبید الله انور صاحب دامت برکاتهم هغوی پکې، شیخ الحدیث پیری طریقت رهبری شریعت او الحمدلله په دغه زمانه کې زه خو یم چې د هغوی نه به لوی بزرګ نه زمونږ شیخ صاحب دامت برکاتهم الله دې د صحت او د عافیت والا ژوند ور نصیب کړي. د هغوی په شانتې خلق پکې دي څوک چې جمعیت ته د اغراضو دپاره راځي، د کرسۍ دپاره راځي، د سیټ دپاره راځي، د کرسۍ دپاره راځي، د مفادو دپاره راځي، الله جل شانه دا خلق په جمعیت کې نه پرېږدي. یا پکې یو کال وي، یا پکې 2 کالی، یا پکې 3 کالی، چې کله ورته اوټ میلاو نشي، کله ورته سیټ میلاو نشي نو بیا ورته سلام متارکه وایي. داسې خلق به انشاءالله نه منګه قبلو او نه به جمعیت قبلی. هغه خلق د جمعیت کې شمولیت کوي چې هغوی په دې غرض باندې راځي چې دا د علماو جماعت دی، په دې غرض دی راځي چې دا د اکابرو جماعت دی، په دې غرض دی راځي چې دا د بزرګانو جماعت دی. که د دنیا د مفادو دپاره څوک راځي نو د اوس نه درته دا ویمه چې دا خراب نیت دی او د دې نتیجه ګوره ډېره زیاته خرابه وي بیا، او چې د دې مولیانو ازار بیا چا والی دي نو بیا هغه د مرګه پورې مزیله نه دي راغلي. ځکه چې ستا دپاره به دوی ډېرې دعاګانې کړي، تا پروګرام جوړ کړی دی، دوی به ډېر په اخلاص باندې راغلي، د دوی به د تا نه ډېرې زیاتې تمې وي او دوی به وایي چې زه یو ورورم بل نوی مسلمان شو. نو ګورئ د اوس نه دا نیت چې کوم دی خالص کا چې زه جمعیت ته د دې دپاره راځم چې د علماو لمنه ټینګه کړم او د قیامت په ورځ باندې د دې علماو د پټکو او د کپړو د دوی د بدنونو د سورو لاندې راشم. معززو، په دنیا کې به تاسو ګورئ دې سیاسي جماعتونو ته څوک ځي او څوک راځي، خو چې د دنیا د چا غرض وي که نه نو هغه په یو پاټی کې هم صحیح نه پاتې کېږي. کم ملګري چې الحمدلله نن دلته شمولیت کوي موږ هغوی ته اهلا وسهلا مرحبا وایو، ډېر پې خوشحاله یو او انشاءالله چې زما او زما د ملګرو، زما د استادانو، زما د مشرانو نه کم خدمت کېږي تاسو به په انشاءالله ورچوئ
او منګه به ستاسو په هر ځای کې انشاءالله خدمت کوو. خو دا یو سوال درته کوم چې څوک هم جمعیت ته راځي د دنیا د مفادو په نیت دی نه راځي چې ما ته ټرانسفارمر را نه کړی شو باس دا جمعیت ښه نه دی، ما له وړه را نه کړی شو دا جمعیت ښه نه دی، ما له چې کوم دی نو چا پیسې را نه کړې دا جمعیت ښه نه دی، ویاڼۍ راله چا پخه نه کړه دا جمعیت ښه نه دی، لار راله چا پخه نه کړه دا جمعیت ښه نه دی. جمعیت کې تا د دې لپاره شمولیت کړی چې بیا په دې باندې هم خفه چې دا ملګري خو ما سره نه میلاویږي، زه په جمعیت کې داخل شوی یم او څوک هم زما سلام نه راځي، څوک هم راله سپلی نه پالش کوي، څوک هم راله بوټان نه پالش کوي. نه، په دې غرض باندې الحمدلله موږ په دې جمعیت کې کار کوو چې دا زما د اکابرو زما د مشرانو لاره ده او انشاءالله چې د څو پورې په دې بدن کې روح وي موږ به د دې جماعت نه جدا کیږو نه. هذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.